دا وزن قرآن نے دلیل پیش کی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ من بکیدو تلل انصاف اللہ فرمائی سمان وزن با اللہ پاک کئی. لیکن امام شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ سلور اقوال و مس کی منافات نشتا. اصل وزن کون کی ذات اللہ پاک دے. آدم علیہ السلام موجودی چھ دا خزما اولاد دے گورم سوک کامیاب دے سوک ناکام. جبرائیل علیہ السلام موجود چھ ماہ شریعت متحرر روڑی چھ گورم سوک کامیاب دے سوک ناکام. اسرائیل علیہ السلام موجود چھ ماہ دے خلق دا با گنے تلی که یو طلبی دی الفاظ و معلومی چه گنے تلی بی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ او دا لباز علماء مسلک هم دی چه دا گنے تلی بی میدان محشر کی وزے بانی پرتی بائی بانی با اعمال و وزن چکم نہیں کی گی. لیکن اکثر علماء کرام بائی چه دا با یو تلی پولی سرات پخوا کی بی دمر عظیم طلبی چه راٹول ازمک کے اسبارون دریابون و پائی کی چکم دیا زہی گی. او دا با آغا طلبانی دا کربون انسانان و کربون عاملون دا چکم دیا تلی لکی گی. او دا لفظ دا جمع چراوڑی شوی نو دا علماء کرام پدے پوئی گی چرا تفخیم دا پارا دے تعظیم دا پارا دے یا اعمال گرن دی یا دارنگے چکم دے اشخاص چکم دے گرن دی نو پدائے حوالے سر دا جمع پدائے حوالے سر دا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ من بکیر تل دے انصاف لیوم القیام یعنی فی یوم القیام دا قیامت پورز بتل دے انصاف کی دو. وَأَنَّ عَمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ یا یوزنو عملنا دا انسانان و قولنا دا بطل لکی. عملنا لکا منذ روجہ حج زکاة قولنا لکا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر شو یا کنزل آدارنگی بدل دوینا گانی آدارنگی بدل چو بلے گا. دا اقوالو کی چکم دی رازی دا ٹول بطل لکی گی کہ نیک اقوال زیاد شو نیک اعمال زیاد شو. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ هَاوِيَةٌ. نیک اعمال زیاد شو نیک اقوال زیاد شو جنت تبزی کہ بد اقوال بد اعمال زیاد شنو دوزخ تبزی کہ مسلمان خو آخر بروزیو کہ کافر پکی پرود بیمان نو دا وَأَنَّ عَمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ. دیکھ امام بخاری رد کی معتزلہ و باندائی و فرقہ آگی وی چھ اعمال کو چکم دے وزن کی دی نشی آگی عقلیت پسند دی. دی زمانہ کی معتزلہ و پنم بانے کو چکم دے حقا دغنشتا فرقہ نشتا ہو لیکن دائی ہم ذہن خلق چکم دیشتا ہو دائی دا ذہنیت خلق شتا آگی داوی چھ منتن عقل بزرے سر چکم دے ثابتا کا نائی عقلی خبر چکم دے آگئی. عقل کو دیر بیکار شہر عقل ہو جو صد انسان رانا بس عقل بیکار نکی. ٹوپک راوالی زانتے ہونی سی ٹوپک راوالی بلتے ہونی سی الگ عقل دے سشو تو دیر عقل سلے وے نا عقل کو بیکار شہر نا عقل فیصلہ کولی شی دیو سیز بارا کی دیو عقل یو رائی دبل عقل دبل انسان بل رائی دبل انسان بل رائی دا چاہمانے فیصلہ کے فیصلہ عقل نشی کو لے فیصلہ بچکم دیتا نبار قرآن مجید کئی فیصلہ بطارہ بارا حدیث مبارکہ کئی اور اللہ کلام بچکم دیتا نبارا چکم دے فیصلہ کئی. ندا عقلیت پسند خلق دی دیوئی چدا بسنگ وزن کی موز دے روجہ حج زکاة موز بطلق سنگا چھے چدا بوزن کی روجہ تاونی ولن روجہ بطلق سنگا چھے دا بوزن کی. نمانگوئی چدی زمانہ کے حسین دانان مارشہ وزن کی دا سیزن جسم نہیں آدانگے چکم دے آراز قائم بے انفسیہا ہونی قائم بالغیری لیکن آگی دا پارا جسم نہیں لیکن جسم دیر سزن دا پارا جسم نشتا وزن کی لیشی لکا ہوا شولا ہوا چکم دیر آگی دا پارا جسم خونشتا خلق وید گاڑی بٹیر کی میں دومر ہوا واچو لو گیس ہوا رہی فان گیس کی میں دومر ہوا چکم دے واچو لو دومر گیس میں واچو ناگی دا پارا ہو جسم نشتا خلق چکم دے آتلی دانگی چکم دے مثال کو دور یخنی دا سرزی دا نا دومر سنٹیگریٹ یخنی دا سرزی دا موسمیات والے تلی کا نا آئے وزن کئی کا نا وزن کئی ہے نچدائے وزن کولی شی ڈاکٹران وزن کی تب سات دمرا ٹیمپریچر دے دمرے تبرا دمرے بلڈ پریشر دے دمرے چکن شوگر دے نچی ڈاکٹران وزن کولی شی موسمیات والے وزن کولی شی اللہ پاک بولی دا مزر و جہج زکاة نشی وزن کولی دام وزن کولی شی دام تلیلی شی. لہذا دائی چکم دے اغا اعتراض کو بدے زمانہ کی حبا منصورہ گرزیدہ دے بالکل چکم دے بیکار دے نصف پائی بانے بے یقین کئی. لہذا دائی اغدارنگی چکم دے دا قرآن مجید نصوص نوازی ہے دا وزن وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالْوَزْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقَّ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ دا ٹول راغلی دی وزن کی گی با. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ عملون دے انسانان و قولون دا ٹول بچکم دے وزن کی لیش. وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیت ویلی امام مجاہد رحمت اللہ علیہ قسطاس دا عدل تبیلی کی دیشی برومی جبا کی دا امام بخاری طریقہ رانو تا اس کی تفسیر کی ویلی ہم دیچے و لفظ راشی و دائی پشان ہم مادہ بل لفظ اندی دا بل لفظ تشریح ہم کئی تفسیر کئی
مخکې قسط لفظ راغلی د قسط او د قسطاس ماده یوه د قاف سین طوا دی کې هم دی او قاف سین طوا دی کې هم دی. نو د قسط د وجې دی د قسطاس تفسیر کوي. نو تفسیر دپاره د امام مجاهد رحمت الله علیه قول ذکر کوي. امام مجاهد رحمت الله علیه تابعی دی او د حضرت ابن عباس رضی الله عنه نے 10 ځله په تفسیر باندې قرآن مجید ویلی دی. لہذا آپ قرآن مجید کې ډېر ماهر دی، ترجمان القرآن دی، ترجمان القرآن شاګرد دی. لہذا دی چې کوم د امام بخاری رحمت الله علیه چې کله د امام مجاهد رحمت الله علیه قول وی په تفسیر کې د بل چا قول بیا نه ذکر کوي. نو د امام مجاهد رحمت الله علیه قول ذکر کوي. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومیه. قسطاس د عدل ته ویل کېدی شي په رومي ژبه کې. قسطاس لفظ هم راغلی، قسطاس لفظ هم راغلی دی او دا قرآن مجید کې استعمال هم دی. قسطاس عدل ته ویل کېدی شي په رومي ژبه کې او دا لفظ په قرآن مجید کې راغلی وزنوا بالقسطاس المستقیم. ای خلکو صحیح تله استعمالوئ. او قرآن مجید کې خود عربی الفاظ دي، نازلنا قرآن عربیه، عربی الفاظ دي. نو قرآن مجید کې د رومي لفظ څنګه راغی؟ ظاهر چې کوم دی امام شافعي رحمت الله علیه چې کوم دی جواب کوي. مختلف جوابات دي. یو جواب آسان چې کوم دی عمده دی چې دا دی چې یعنی یو لفظ په دوه ژبو کې مشترکي او په دوه ژبو کې لفظاً هم او معناً هم مشترکي. معنی هم هغوی، لفظ هم هغوی. لکه پښتو کې موږ تنور وایو او قرآن مجید کې وفارت تنور راغلی. دواړو معنی یو ده، لفظاً معناً یو دي. نو دارنګې دا هم دی قسطاس دا د رومي د ژبې لفظ هم دی، دا د عربی د ژبې لفظ هم دی. رومیان هم د عدل په معنا سره اخلي، عربیان هم د عدل په معنا سره اخلي. دا اتفاقاً برابر شوي دي. نو قال القسطاس والعدل بالروميه ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل. ویل کېدی شي قسط مصدر د مقسط دی. نو قسط مصدر د مقسط نه دی بلکې قسط خو مصدر د مقسط مصدر خو اقساط دی او د اقساط مصدر قسط دی. دې وجه نه علما وایي دلته مضاف مقدر کې ويقال القسط مصدر المقسط. قسط مصدر د مقسط دی، د مقسط مصدر اقساط او د اقساط مصدر قسط. مقسط چاته وایي؟ وهو العادل، عدل کوونکی انسان ته مقسط وایي. ان الله يحب المقسطين، الله عدل کوونکی چې کوم دی خوښوي. وهو العادل. واما القاصد فهو الجائر. قاصد په معنا ظالم سر راځي. قرآن مجید کې الله فرمایي واما القاصدون فكانوا لجهنم حطبا. دا ظالمان بر جهنم چې کوم دی خشاک. به قال حدثنا احمد بن اشکابا. دا امام بخاری رحمت الله علیه خپل استادان ذکر کړي. دا سند د امام بخاری رحمت الله علیه. زموږ دا دین ټول په سند سره راغلی. الاسناد من الدین لو الاسناد لقال من شاء ما شاء. تاسو مقدمه د مسلم کې چې عبد الله بن مبارک رحم الله قول چې کوم ذکر کړي. سند د دین حصہ ده. که سند نه چې چا څه خوښه نه هغه به وي. لہذا زموږ سند دار زموږ استادان دا ذکر کوي لیکي دي شي. لکه پاور هاوس نه چې کوم دی بلب راغلی، ستن راغلی، بیا بلب چې کوم دی رڼا د هغې نه ورکوي. که منځ کې یو چې کوم دی ستن کټ شي نو بیا به رڼا چې کوم دی بلب نه ورکوي. نو که منځ کې یو واسطه هم کټ شوه نو دا به چې کوم دی بیا هغه فیض د علم او نورانیت د علم به انسان ته چې کوم دی نه میلاویږي. لہذا سند دا د دین یو حصہ ده او هر کاری کې به استاد باشد، یقین دانم کې به بنیاد باشد. که کار به استاد یا به بنیاد کار د دنیا ته حسن صحیح غریب چې کوم دی حدیث ویل دی او هر راوی په هر طبقه کې دا متفرد چې کوم دی هم دی. احمد بن اشکاب هم راغلی، اشکاب هم راغلی. دا لقب دی، نوم معمر دی او دا دې لقب باندې درې کسان ملقب دي. احمد بن اشکاب، محمد بن اشکاب، علي بن اشکاب. دا جدا جدا کسان دي. دا سره چې کیندارونه دي. احمد بن اشکاب جدا دي، محمد بن اشکاب جدا دي، علي بن اشکاب جدا دي. اشکاب لفظ هم دي، اشکاب هم دي. قال حدثنا محمد بن فضيل او چې موږ د حدیث باندې کړي محمد بن فضيل رحمه الله عن عمارة بن القعقاع. حدیث باندې ذکر کړي د عمارة بن القعقاع رحمه الله عن ابي زرعه شاګرد د ابو زرعه رحمه الله. ابو زرعه رحمه الله چې کوم دی دا په حدیث ډېر راغلي. درې کسان پکې مشهور دي. یو حزم ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله بجلی دی، بل ابو زرعه دمشقي دی، او بل چې کوم دی دا عبدالرحمن رازي دی، عبد الله ابن عبد الكريم دی. لیکن دلته مراد د دې نه دا اولنی دی حزم ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله بجلی چې د یو صحابي چې کوم دی وسې دی. دا د هغه ابو زرعه رحمه الله او ډېر لوی محدث دی. د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ شاګرد دی. هغه د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نقل کوي. عن ابي هريره رضی الله تعالی عنهم. د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی حدیث نقل کوي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د 200 جلیل القدر صحابه استادو. دته حضور علیہ السلام ظرف العلم ویلي کتاب، بخاری شریف کتاب العلم کتاب چې کوم دی ویلي دي. او نبی علیہ السلام د حدیث فی الحدیث ویلي دي.
په حدیث باندې ډېر حرص کوو. بازار کې لاړ خلکو ته وایي جومات کې نبی علیہ السلام میراث تقسیمېږي او تاسو دلته ګرځئ. خلک حیران دي حضور علیہ السلام میراث کوي نه تقسیمېږي. هغه ویل ته څه وویل ته چې کوم دی حدیث باندې وي دا د حضور علیہ السلام میراث دی که نه. عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه دی وایي چې خلک وایي چې ابو هريره ډېر احادیث 5340 احادیث مبارکه دنه نقل دي. تقریبا نیمه فقه د هغه نه چې کوم دی هغه نقل ده او نیمه فقه احکام دا د هغه د احادیثو نه چې کوم دی مستنبط دي. لیکن دی چې کوم دی هغه دا وایي چې خلک وایي چې ابو هريره ډېر احادیث نقل کوي. نو یا انصار او پټو کې کارونه کوم مهاجرین بازار کې به شراګانې کولې زما حضور صلی الله علیه وسلم عامل عبادت نه ناشتم ما به حضور اسلام خپل مبارک نه الفاظ اوریدل بس ما به یادول بیا مې ګردانول. یو ځل مې حضور علیه السلام ته شکایت وکړه زما چې کوم نه حافظه کمزوري ده. حضور علیه السلام یې صادر وکړ ما صادر وکړ. حضور اسلام پای کې الفاظ وی سه اشاره وکړه ما ته دا صادر چې کوم سینې سره یو ځای کما صادر سینې سره یو ځای کدا نه پس باندې حضور علیه السلام حدیث مبارک چته هر شوی نه دی. دا صحابی دی د رسول الله سلام د مدرسې طالب دی. عن ابي هريره رضی الله تعالی عنہ قال قال النبي صلی الله علیه وسلم انا فرمای چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کلمتان و کلمین حبیبتان الی الرحمن یعنی محبوبتان الی الرحمن دا الله ډېرې خوښې دي او مراد د دې نه محبوبیت قائلها دې سو کې وایي سړی به الله ډېر زیات خوښي. دو کلمې دي مراد د کلمتان نه کلامان دي. دو کلمې دي یعنی دو کلامونه دي ځکه سبحان الله بحمد دا یو کلام دی سبحان الله العظیم بل کلام دی. دا هو کلمې نه دي او کله کلام ته کلمه ویل کېدی شي کلمت الشهادت کلمت توحید دا هو کلمې نه دي بلکې کلام دی هو کلمه ته ویل شوی ده. نو دارنګه دې ته هم کلمه ویل شوی سبحان الله بحمده سبحان الله العظیم کلمتان یعنی کلامان دو کلامونه دي. حبیبتان الی الرحمن دا الله ډېرې خوښې دي. خفیفتان علی اللسان په ژبه اسانې دي. ثقیلتان فی المیزان په تله کې چې کوم دی هغه درنې دي. کمې کمې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. پاکي د الله لره سره د حمد د الله پاک نه پاکي د الله پاک لره چې ډېر لوی ذات دی. پر لږو الفاظو کې دومره ثواب زیات ولې دی ځکه دا قلت العمل مع کثرت الثواب دی. خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان خو دا معنا ده چې عمل لږ دی خو ثواب ډېر دی. نو په دې لږو الفاظو کې دومره ثواب ځکه زیات دی چې په دې کې د الله پاک ټول صفات راجمع دي. د الله خو دوه قسمه صفات دي یا صفات سلبیه دي یا صفات ثبوتیه دي. صفات سلبیه پښتو کې هغې ته وایي چې الله د هر عیب نه پاک دی. صفات ثبوتیه دې ته وایي چې الله لپاره هر ښه صفت ثابت دی. سبحان الله کې دا وایي چې الله د هر عیب نه پاک دی. بحمده کې دا وایي چې الله لپاره هر ښه صفت ثابت دی. نو گویا کہ ټول صفات تا د الله ذکر کړو ټول اسماء الحسنا ته ذکر کړو. د الله چې کوم صفات قرآن مجید کې ذکر دی هغه ذکر کړو. د الله چې کوم صفات په احادیثو کې ذکر دی هغه چې کوم دی ذکر کړو. نو چې ټول صفات ذکر شي په لږ الفاظو کې ثواب به ډېر وي که نه بھائی ثواب ډېر دی. لږ عمل باندې الله ډېر ثواب ورکړي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. سلیمان علیہ السلام چې کوم فرمایلی تسبیحة واحدة یقبلها الله تعالی خیر مما اوتی آل داود. داود علیہ السلام چې کوم دی قوم امت دا کوم بادشاہي ورکړې شوې ده دا یو تسبیح یو سبحان الله چې الله قبول کړي دا د هغې نه چې کوم دی بهتره ده. او دا یو ویلو چې کله سلیمان علیہ السلام په تخت باندې په هوا کې روانو یو کس چې کوم دی دا لاندې آواز وکړي یو باندې چې سړی سبحان الله ماذا اوتی آل داود نای وخت کې دا ویلو. نو دا سبحان الله دا یې ثواب چې کوم دی هم زیات دی. دیو جنا امام بخاری رحمۃ اللہ نے په آخر کې دا حدیث چې کوم دی دا ذکر کا حدیث د تسبیح و مجلس په آخر کې ذکر مجلس په آخر کې تسبیح ویل او تحمید ویل چې کوم دی دا حدیث مبارکو کې راغلی دي. حدیث مبارک کې راغلی سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب الیک. کله چې مجلس ختمیږي نو سبحان الله الحمدلله ووایي. دا مجلس ختمیږي اعلی بخاری شریف آخری مجلس دی آخری درس دی. نو دی وجه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ هم دا چې کوم دی آخر کې د سبحان الله والا حدیث چې کوم دی راوړم. دا راغلی چې امام بخاری د سورۃ الرحمن په طرز باندې د خپل کتاب اختتام چې کوم دی کړی دی تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام. دا راغلی دی. دا راغلی چې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په دې آیت باندې عمل کړی دی فسبح بحمد ربک واستغفره. په آخر کې حضور علیہ السلام ته آخري عمر کې الله حکم کړی فسبح بحمد ربک واستغفره. دا الله تسبیح وایا حمد وایا
نو دی وجه نه امام بخاري په هغې باندې عمل کړی دی او دارنګې آخر کې چې کوم دی نبي اسلام ته آخري عمر کې دا حکم و نو امام بخاري هم د خپل کتاب آخر په هغې به حدیث باندې چې کوم دی راغ کړی آیت باندې عمل کړی دی علماء کرام وایي چې د دې سره یو لفظ زیات کړه سبحان الله بحمده سبحان الله العظیم استغفر الله ورسره وایه د سهار د سنت او د فرض په مابین کې یو ځل وایم الله پاک به تعالی دنیا خیرونه درکړي دنیا شرونه به بچ کړي د آخرت خیرونه به درکړي د آخرت شرونه به چې کوم دی بچ کړي سبحان الله بحمده اللهم فسبح بحمد ربک واستغفره علماء کرام د دې چې کوم دی استنباط کړی سبحان الله بحمده سبحان الله العظیم دا د بخاری شریف آخري حدیث مګه مختصر انداز کې سرسری انداز کې چې کوم دی راځي ذکر وکړه الله پاک د پوهې او عمل نصیب کړي الحمدلله زموږ سره سکال تقریبا سکم وسوا طلباء کرام فضلاء کرام یا عالمان شو آیته به دستر بندۍ چې کوم دی کېږي او دا د دې لپاره یو ډېر لوی ذمهواري ده د استادانو دا امانت او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امانت او د الله امانت دا به دې چې کوم دی امت ته رسوي دیو جن چې کوم دی هغه شیخ الدین رحمت الله علیه نه چې کله دورې وکړو آخري نو فضلاو دې تپوس وکړو وی موږ ته نصیحت وکړه هغه وایي چې نصیحت دا دی چې ستاسو د وجه نه موږ ته دا دستان را په سر دی او دا پټکې را په سر دی که تاسو نه وایئ موږ علم به چا ته ښودو نو چې چا ته هم نه ښودو نو بیا به هم چا د عالمان هم راته نه وي نو ستاسو د وجه نه دا دستار زموږ په سر دی او دا پټکې موږ ته را په سر دی داسې نه چې ستاسو د وجه نه ونه غورځېږي څه معنا چې چېرته د استاد بدنامي ونه کړي خلک به وایي دا شیخ الهند شاګرد دی خلک به وایي دا د فلاني عالم شاګرد دی د فلاني شیخ شاګرد دی لہذا عالم با خپل زندگی کې د داسې کار نه ځان چې کوم دی بچ کوي چې د هغې په ذریعه سره د علم بدنامي ونه شي د استاد بدنامي ونه شي تاسو د امام بخاري واقعه ویلې ده اول کې خلکو ټول تاسو ته ویلې ده چې امام بخاري سفر کو په کشته کې چې کوم دی هغه روان او زر اشرفۍ ورسره موجود وي چا ورته چل جوړ کړي د زر اشرفۍ پخوا خو به داسې نه وه نو بس کاره به چې کوم دی شمارل ناشمارلې یا بټوه کې ښودلې چاولی د یو غل پکې و نو بس هغه چې کوم دی هغه چل جوړ کوي زه به دا د نه اخلم نو وایي چې ما نه 1000 روپۍ همیانه یو هغه چې کوم دی زر د اشرفو ارانه چا پټه کړې ده نو کسانو ته وایي چې به زه به ستاسو تلاشي اخلم تلاشي شروع کړه دا یو بل طرف نه شروع کړه امام بخاري پوه شي چې دا خو چې کوم دی زما سره که دا برآمد شي د ما سره لیدلې ده نو خلک به زما نه حدیث چې کوم دی دا وګوره د حدیثو عالم ته وګوره او دومره لوی عالم ته وګوره دی چې کوم دی غلا کوي نو ډېر لوی بدنامي ده نا پټه روغونده چې کوم دی همیانه دریاب ته وګوره زر اشرفۍ په هغې زمانه کې ډېر زیات وي لکه نن چې کروړونه روپۍ چې کوم دی غورځول خو دې لپاره چې د علم بدنامي را نه شي چې کله پوره تلاشي واخته ناوته چې دا خو چې کوم دی تا سره موجوده وه ما تاسو لیدلې وه تا خو چې کوم دی څه کړم نو هغې چې ما دریاب وي دا دې ولې وي دا مې ځکه ویمه چې خلک وایي چې عالمان هم غلا کوي او د علم بدنامي به وشي ما نه احادیث ښه زده کوي دین زده کوي نو زه به د علم بدنامي چې کوم دی نه کومه اگر که د دنیا ما ته چې کوم دی په هغې کې تکلیف ورسېږي او تاوان چې کوم دی ورسېږي شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله چې کوم دی فرمایل چې هسې نه چې تاسو لاړ شئ مشرانو علماو باندې چې کوم دی شرک او د بدعت او د دې فتوی چېرته شروع نه کړي اول خپل مقام پیدا کا صحیح عقیده وکړه صحیح نظریه وکړه مقام پیدا کا او دینی خدمتو کا الله تعالی یو مقام چې کوم دی درکړي مشران پسې به چې کوم دی دغه نه کوي خپل کار به جاري ساتي معتدل او متوسط طریقې سره چا باندې به ردونه وغیره چې کوم دی نه کوي شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله فرمایل شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد فرید صاحب رحمه الله موږ ته وایي چې یو تاسو به د شیوخو سره د خپل استادانو سره رابطه ساتئ ستاسو به علم کې برکت به راځي او که د خپل استادانو سره رابطه کموي نو بیا علم کې برکت به چې کوم دی کمي یو بیا دا وي او دویم به دا وي چې تاسو چې کوم دی هغه د علماو د دغې تنظیم جمعیت الما اسلام سره چې کوم دی تعلق ساتئ ځکه ید الله علی الجماعه د الله امداد د ډلې سره وي چې د ډله نه او مضبوطوالی د جمعیت نه نو بیا به تاسو چې کوم دی کمزوري کېږي ستاسو خبره به کمزوري او چې کله تاسو چې کوم دی هغې سره یې نو ستاسو آواز به مضبوطي ته به د دین دفاع کولی شي او ته به د دین چې کوم دی دعا کولی شي لہذا ضروري ده چې علما کرام د خپل علماو سره چې کوم دی او د هغې د ډلې د جمعیت الما اسلام سره تعلق چې کوم دی وساتي زموږ والد صاحب حضرت تمیم صاحب رحمت الله فرمایل چې طلباو دپاره پکار ده فضلاو دپاره چې دوی به سیرت او سیرت دواړه د رسول الله وسلم په طریقه باندې جاري ساتي ظاهري شکل شبهات به داسې ساتي چې هسې نه خلک
تانا نفرت پیدا نشي، د علم نه به نفرت پیدا شي، د دین نه به نفرت پیدا شي، او اخلاق به داسې ساتې لکه اخلاق نبوي صلی الله علیه وسلم. نو خلق به تانه چې کوم دی متاثره کېږي، دین ته به راځي، هسې نه چې ته د دین نه د نفرت ذریعه ونه ګرځې. لہذا علماء کرام به د دین نه د نفرت ذریعه نه ګرځېږي، د علماو د ډلې سره چې کوم دی تعلق ساتي. نن الحمدلله زموږ علماء کرام که دا ختم نبوت محفوظ دي، د هغې د وجې نه محفوظ دي، ټولې دنیا ته واضح ده، دې کې اوس شک نشته او نه دلیل ته پکې ضرورت دی. که خلق ختم نبوت خبره راشي، جمعیت علماء اسلام او علماء کرام مخې ته وي. که د ناموس رسالت خبر راشي، د رسول الله وسلم د ناموس دی مخې ته وي. که ناموس صحابه خبر راشي دی مخې ته وي. که کله چې کوم دی د مدرسو د تحفظ خبر راشي، دا علماء کرام په میدان کې مدرسې ته هغوی محفوظ وي. کني څوک به د دهشتګرد وي، څوک به مدرسې نه برداشت کو، څوک سوی څوک سوی. بین الاقوامي قوتونه د مدرسو خلاف دي، لیکن دغه یو ډلې چې هغه ورته چې کوم دی کلکه ولاړئ، د مدرسو تحفظ کوي، د جوماتونو تحفظ کوي، د ګیرو تحفظ کوي، د پټکو تحفظ کوي، زموږ د علم نظریې تحفظ کوي، زموږ د عقیدې تحفظ کوي. لہذا ضروري ده نن که د مظلوم انسانیت دپاره، د مظلوم فلسطینیان دپاره توانا آواز اوچت کړی، خو جمعیت علماء اسلام مولا فضل الرحمن صاحب اوچت کړی، بل څوک میدان کې شته نشته. حماس سربراهان سره میلاو شه، هغې سره دغه وکړه، حکمرانان هم یېرېږي چې کنه هغې سره تصویر راشي زموږ او یا لاړ شو موږ هغې سره چې کوم دی دغه وکړو. په ظاهرا کلک امداد یا کلک امر رسکیا چې کوم دی بغیر د علماو نه چا نه ده کړی. نن که افغانستان او پاکستان د هغې د ورانولو دپاره د امریکې سازش دا و چې یو بل سره وجنګېږي. د هغې دپاره که د افغانستان د حکومت او د پاکستان د حکومت د خلکو نه نظر و چې دا به څوک روغی، نو هغه یو مولانا فضل الرحمن او جمعیت علماء اسلام و. لہذا دا زموږ د نظریې تحفظ هم کوي، زموږ د مذهب تحفظ هم کوي، زموږ د دې وطن تحفظ هم کوي، زموږ د پټکیو د ګیرې تحفظ هم کوي، د جوماتونو د مدرسو تحفظ هم کوي. لہذا په دې حواله سره دا آینده کوم مرحله روانه ده، په دې کې به تاسو مکمل د علماو د کتاب ملګرتیا کوئ. هر ځای کې د کتاب په نوم باندې خلک ولاړ دي، که یو ځري که بل ځري. داسې چې کوم دی کسان دلته موجود دي، راغلي د هغې دیر نه پانچ چې کوم دی امیدوار دی هغوی هم راغلي دي. داسې نور علما ما ته چې کوم دی اوس دې وخت کې پته نشته، خو لیکن علما دي یا د علماو چې کوم دی مرستیال دي. علماو درولي چې علما په هغې باندې اعتماد کوي، نو موږ په هم اعتماد کوو. علماو اعتماد خو هسې نه دی، لکونو علما کرام د جمعیت علماء اسلام شیوخ حضرات، دای مفسرین حضرات، دای چې کوم دی مفتیان حضرات، دای اکابر علما کرام د زرګونو په تعداد کې نه دي، بلکې لکونو په تعداد کې علما کرام دا د هغې په سر باندې لاس ایښو دي. لہذا که علما دي، که د علماو چې کوم دی نمایندګان دي، نو هغوی به چې کوم دی پوره تاسو د هغې حمایت چې کوم دی کوئ. دغه علما نمایندګان به په دغې اسمبلو کې د دې علماو تایید کوي. د ختم نبوت مسله راشي، د هغې تایید به کوي. د ناموس رسالت مسله راشي، نو دا نمایندګان به وي، اگرچې عالمان نه وي، هغوی به د هغې تایید کوي. د ناموس صحابه تایید به کوي. د مدرسو د تحفظ دپاره به آواز اوچتوي، د جوماتونو تحفظ دپاره به آواز اوچتوي، د نظریې د تحفظ دپاره به آواز چې کوم دی اوچتوي. انشاءالله الله چې مخخر انشاءالله دا علماء کرام په خپلو خپلو ځایونو کې هر ځای کې چې وي د دین کار دی، د علماو د کتاب سره ملګرتیا وکړئ، علماو سره ملګرتیا وکړئ. د دې ملک چې کوم دی آخر جوړېږي، بس د دې معیشت ته وګوره، د دې دین ته وګوره، د دې چې کوم دی حالت ته وګوره، کم طرف ته روان دي دا خلک. او ګوري په داسې ځایونو کې چې کوم دی خپل خیر ګوري چې هغې ته خیر نه میلاویږي. دا موږ دنیا ته وایو چې څو دین نه راغلی، نو خیر به له سره نه وي. دا تصور بالکل ختم کوي چې نه د دین نه علاوه او د دین علاوه به چېرته خیر راشي او دغه به راشي. په دې کې که زموږ سره چا دغه د رای اختلافي به وي، خو لیکن دې کې څه شک نشته چې د دین نه علاوه بغیر چې کوم دی کامیابي شته نه. د دین کامیابي په دنیا کې هم د دین سره کامیابي ده، علماو سره ملګرتیا او په دین باندې پوهېدونکي خلک علما کرام دي. لہذا ضروري ده چې موږ تاسو علماء کرام، ځکه آخرت کې دغه علما یوم ندعو کل اناس بامامهم څه معنا ده؟ آخرت کې به سړی هر مشر پسې روان وي. فرعون فاوردهم النار بئس الورد المورود یقدم قومه. دا فرعون د خلکو نه مخکې وي، دا خلک به ورپسې روان وي، کوم ځای ته به یې ورسوي؟ جهنم ته به یې رسوي. دنیا کې چې چا پسې روان شي، آخرت کې به هغه پسې روان وي. فاوردهم